إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ہوئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا بشير الصلاة والسلام عليك يا نذير الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ډیرو ګرانو معززو مشرانو همزولو ماشومانو سامعینو حاضرینو محبینو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، نن جمعه مبارکی په دغه لویا او عظیمه ورځ باندې اسلامی شپږم میاشت جمادی الثانی د هغې څلوېښتمه ورځ ده. الہ العالمین د زمونږ او د ستاسو او د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر او مددگار شي، او خصوصا په دغه خپل ژوند کې خدای پاک د زمونږ او ستاسو له د نیکیو او د عبادت توفیق راکړه. محترمو، ډیر یو اهم موضوع ده نن هم، او د دې خبرې خیال وساتئ چې په ادب او په احترام باندې کینئ. د ازما لنډې مختصرې یو څو خبرې ارته کومه با حواله هغه واورئ، او په کار دا ده چې مونږ په تاسو کې کوم کمای وي چې د دغه خبرو نه پس ما او تا کوشش وکړو چې هغه کمای ځان نه وباسو. اهم خبره دا ده چې کله دین بیان شي، د دین د بیان نه پس په هغې باندې عمل کړل دا ډیره اهمه خبره ده. الہ العالمین د مونږ له په عمل توفیق راکړه. زمونږ او تاسو نن چې کومه موضوع ده اول نه تر اخر پورې، هغه موضوع ده د شیطان مکر او فریب، چې انسان شیطان په کومو طریقو باندې دوکه کوي. دي ته مکر او فریبی دوکا، او زما او ستاسو با د شیطان د مکر او د فریب نه خپل ځان څنګه ساتو چې هغې نه موتا بچ شو او په حفاظت کې شو. دا به زمونږ او ستاسو موضوعي وجه دا ده چې شیطان د انسان بالکل خانه خراب کړی دا، تباہ برباد یا ګرځولی دی، او د انسان په تباہی کې شیطان هیڅ کسر نه دی پرېښودی. هر قسمه حربه استعمالوي. خپل مکر او فریب کې دی ډېر تکړه دی، په هر لاره کې انسان تناست دی، خصوصا د نیکی په لاره کې انسان رامنه کوي. قسمه قسم وسوسې ورچي
چې دا نیکی مکوا دا سی بوشي دا د شیطان د طرف نه زکه چې په دغه نیکی باندې ستا د پاره د الله د طرف نه ډیر لوی اجر مکرری آغا اجر دغه شیطان په انسان باندې پرزو نه دی زکه چې دشمن دی د زما او دستا قرآن کریم کی بار بار اللہ فرمائی انہو لکم عدو مبین انہو لکم عدو مبین شیطان دستاسو خکارا دشمن دے شیطان دستاسو خکارا دشمن دے دشمن چې څوک وی دشمن پچا باندې خیر نی پرزو دا یاد لري مونږ تاسو با د الله په فضل باندې د هغه مکر او فریب سره ان شاء الله مقابله کړو خو چې ما او تا پویګم نه چې دا شیطان پکې مکر او فریب یا څه شي او دا څنګه راځي ما او تا ته په هر لار باندې ناشتي دینه به ما او تا ځان څنګه بچو چې دا ما او تا ته پتم ني نو ما او تا بیا د شیطان مقابله نشو کړای ما او تا نو دی وجنا نن با مونږه اول نه اخر پورې دا موضوعي چې شیطان مکر او فریب انسان لڅنګه دوکور کوي انسان به د شیطان د مکر او د فریب او د دوکې نه خپل ځان څنګه دفاع کا خپل ځان به څنګه ساتي پاغه باندې ورته خبره کوم او قرآن کریم کی اللہ تعالی ډیر واضح فرمایلی دی آیاتونه دا غینم چند در توایما وګوره ابتدا کې زما دا خبره په کولاو غوغو باندې واوري ټولنا اول شیطان کوشش دای دي ته ویل کېږي کنه فرست افعال لومبنای پټولو کې تاسو ته پته لګي چې هغه کوشش سي دا خبره زار ته کتابونه کوما کوشش یادای ټولو نه اول دا یا مکر او فریب دی او ټولو نه لوی دی چې انسان په کفر کې مبتلا کا ټولو نه اول کوشش یادای چې انسان په کفر کې او انسان په شرک کې په هغه کې مبتلا کا وجه دا چې دا دوا دا داسې شی نه وي کفر او شرک چې انسان دین په دنیا کې په صدق دل باندې توبه او نه باسي او نعوذ بالله په حالت د کفر کې یا په حالت د شرک کې مړ شي نو دا دائمی همیشه لپاره دا د جهنم مستحق ګرځي یعنی همیشه لپاره او دای څه غواړي چې پزمکه باندې چې دا انسان ګرځي چې دا جنت للار نشي وی چې دا ما سره چرته لاړ شي دیبم زی چې ما سره دیم جهنم للاړ شي دی د پاره دا سټرګل مهنت کوشش کاوش کا لګیا دی او خپل جماعت غټي الله د مونږ د مکر او فریب نو ساتي اول کوشش یې دی که الله فضل په انسان باندې شوی او شیطان په خپل مکر او فریب باندې انسان په کفر او په شرک مبتلا نکا نو وی خورته وسه ها دویم نمبر بیا یا کوشش سشری که د کفر او د شرک نه دا انسان تر نه بچ شي د الله په فضل باندې دویم کوشش د شیطان دا دی چې دا انسان په کبایرو کې مبتلا کا دا دویم کوشش دی کبایر غټ ګناهونه چې د اغي د کولو د وجه نه انسان فاسق فاجر ګرځي چې هغه ته فاسق فاجری چې ستا په کبایرو کې دا مبتلا کا یو ګناه بار تر اخسته کوي او ګناه سره بستا په زړه کې شیطان عمدغه خبره اچي دا خبرم شیطان اچي چې الله مهربان دی بیا به توبه وباسي دا خبره مر سره شیطان اچي او چې په ګناه کې دا مبتلا کا او ګناه در باندې وکا
بیا یې کوشش دای چې دا انسان الله ته د دغه ګناه توبه اون باسي بیا یې دا کوشش او په زړه کې دا خبره در اچي چې ډېر زندگی دا په آرام باندې به توبه وباسما یا ځواني دا ډېر وخت پاتې دی ډېر ژوند پاتې دی او په دې کې انسان له مرګ راشي او انسان بغیر د توبې نه نعوذ بالله دنیا نه لاړ شي دا یې دویم سټیپ دی که د الله په فضل باندې انسان د شیطان په دې مکر او فریب کې مرانشي او الله فضل وکا او دا انسان غټ غټ گناهونه اونکا دریم نمبر د شیطان اٹیک په انسان باندې دادی چې دای په نیکو اعمالو کې سست کا نیکو اعمالو کې مثال کے طور پہ تہجد کا چی اغینے پاتی کا بستر اور ترا گرم کا اور ترا خیستہ یا کا بہار ماحول اور تپزین کی یخ ثابت کا چڈیرا یخنی دا زڑو لرا تنگ کا دمال دا حال صدقہ و خیرات کا دا اور تسخت و گران کا چدا خو پیسے با کمی شی مال به ختم شي دا خو څه یو ورځ نه ده فلان 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 ډیر ډیر ځکه چې په هغې باندې ثواب نه دی پرځو قرآن کریم تلاوت کا دا څوک روزانه تلاوت کړی شي دا خو څه یو ورځ نه ده او بس ته لس ځله ختم کړی دا ډیر دی او خدای پاک که څوک بخي که نه په یو ختم باندې هم بخي او چې نه بخي نو په سلو ختمو باندې هم نه بخي دا خبرې زما او ستا په زړه کې دا راځي دا خبیث کوشش دا کا چې د زما او د ستا نیک اعمال څخه کم کا دا یې درېیمه حربه ده او که یو سړی پهلواني او شته پهلوانان د الله چې د هغه په نیکو اعمالو کې کمای رانه ولي او کامیاب نشي کفر او شرک یې مبتلا نه کا الله فضلی په ګناهونو کې یې مبتلا نه کا د الله فضلی دویم سټیپ دریم نمبر پنے کو اعمالو کې دا کوشش کا چې کمای راولی کمای رانولی د الله فضل څلورم نمبر سټیپ د شیطان انسان سره د مکر او د فریب دا دی چې پنے کو اعمالو کې ولا اخلاص ختم کا یعنی ریا نمائش و نمود هغه پکې را پیدا کوله ډیر عبادتي خو کوشش دا کا چې پدې کې ول ریا پیدا کا پزړه کې اور واچي چې ته څومره نیکی ماشاءالله څومره رئیس شپې راکینه لوی لوی عبادت پزړه کې دا خبر اور ته خسته کچ دا عبادت پلان کی ته بیان کړه او دا پلان کی ته بیان کړه په خپل باندې دا لنډ ورځو خبره ده یو انسان خبرې دی کې دی چې دا تقریر چرته ما واوري هغه انسان چرته خپند شي ځکه چې میډیا باندې دا تقریر ډیر خلک اوري خو ما پزړه کې وی چې دا خبره نه و پکار چې ماته دا کړي وای ماته چې مفتی سے رمضان کریم روزه ماته دومره سختی نه لګا څنګه چې د شوال شپږ روزه راته سختی ګوره تا څومره په عجیبه طریقه باندې تا ته شیطان راتاو شو اظهار یار باندې وک کنه شپږ روزه دا ما تخکارا کړی چې تشپږ روزه نسی او ګوره په څومره عجیبه الفاظو باندې یار باندې اظهار وکړه ستا په زړه کې دا وا چې دای ما نه خبر شي زه خبر کړم ما ول څه شی ورکه خو زه زړه کې خفه شوم چې په کار ده چې دا اظهار یا ماته نه وای کړی څکه دا ټول خبرې الله سره معامله ده فرض روزو کې ریاکاری نه راځي هغه ټول دنیا نسی هغه کې ریاکاری نه ما او تابه د جمعې په منځ کې سری ریاکاری وکړو یا سبعی په منځ کې هغه ټول دنیا کا نفلی عبادت کې انسان نه ریاکاری شي او دا غ شیطانی شرا ټول روزه ماته اسانی خدا شپږ روزه وی ډیر رات مقصد دا دی چې زم د شپږ روزه نسمه ګورینه دا غریب به خبرم نه یا به دا نیتم نو ګوره شیطان په داسې طریقه باندې راتوشي او دا مونږ ته کوي بار بار کوي نو دی وجه نه کوشش کړئ نفلی عبادت پټ کړئ بس دا تاسو چا سره معامله ده دا مو الله سره معامله دا هغه څلورم حربه ده چې شیطان یا پتا باندې وکا نیک عمل خو الکم نک خو په نیک عمل کې ریاکاری دلوشي
او که په دغه څلورمه حربه کې شیطان نه بچ شي او ستا په اعمالو کې ریاکاری وانه شي. تاسو ته پته ده 5 نمبر حربه د شیطان دا که ریاکاری وانه شي چې ستا په عمل کې خشوع خضوع کمه کا. مونږ تاسو په توجه باندې عبادت کړو کنه، ډېر په توجه باندې ډېر خوندم که الله داسې عبادت کړی. نبی علیہ السلام فرمایي لګا الله تعالی چې تاسو وینئ او کو تاسو یې نه وینئ الله تعالی خو تاسو اسیم ویني. داسې عبادت یې کړی په توجه، دې ته خشوع او خضوع. دا خشوع خضوع له خرابوي او څنګه له خرابوي؟ وسوسې ارته راچي. کله د په مانځه کې په یو جګړه کې مبتلا کا او ځان سره لګیای او ډېرې جګړې وکړې مانځه کې او ډېرې کیسونه خلکو سره تیر را تیر شي او بیا چې سلام وګرځي او زار نه پوښتنه وکړم چې په اول رکعت کې د قرات کوم یو کړه هغه صورت هم موتا ته نه یاد، بعضې وخت کې نه یاد. اوس به هم تاسو ډېرو خلکو ته نه پته چې تاسو په سبعي مونځ کې په رکعتونو کې کوم صورت ویلی دی. دغه خبیث ما او تا څه کړي مشغول کړي یو. دا هغه 5 نمبر حربه ده چې ستا خشوع خضوع خرابه کا. نو ګورئ دا د شیطان څه دی؟ دا مکر او فریب دی. اللہ جل جلالہ قرآن کے فرمائی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرمائی چې کله شیطان د خپل وسوسونه یو وسوسه دستا په زړه کې درواچي، پاغي باندې تعمیر مکړه چې پاغي کې مخ کې روان شي او فایټینګ د ځان سره شروع کړی، کله یو سره جګړه په هغه وسوسه باندې تعمیر مکړه. اپریدا او څو وایا فاستعذ بالله او داسې وایا چې ربا دغه وسوسې نستا په لوی ذات سره ز پناه غواړم، زما په ذات باندې دغه وسوسې نه پناه وغواړه. انه هو السمیع العلیم. قسم دی رب ستا دا خبره اوري، رب ستا له دغه وسوسې نه خامخا پناه درکوي. او ګورئ په سورت ابراهیم کې کاش چې وخت لږ ډېر وی وخت کمی خبرې ډېرې ما په ذهن کې. په سورت ابراهیم کې په پارا نمبر 13 کې په آیات نمبر غالباً 22 کې 22 نمبر آیات ته پاغي کې مکمل تقریر موجود دی، تقریر د شیطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي. دا غون تقریر دی. بیا با فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي انی کفرتو. دے باپ آخر کے فرمائے ان الظالمین لهم عذاب علیم. تفاسیر دلان دی سلی کلی دی سورت ابراہیم ویچے کلا چے ورځ د قیامت شي ورته ایخ شي ورته اوخیار شي دغه دشمن تا شیطان تا د هغه مکر او فریب تا. نبی علیہ السلام فرمائی چې کلا جهنميان جهنم للار شي جنتیان جنت للار شي د اور منبر به شیطان تکی خودلی شي. د اور منبر ځکه هغه به هم ابد الابد دپاره جهنم لځي او په دغې اور منبر باندې به ودرږي او چې څومره کسان یې په دنیا کې ایمان نه خلاص کړي او د ده په جماعت کې شامل شوي او نعوذ بالله دنیا نه په کفر یا د شرک په حالت کې تلي، دغه ټول کسان به ورته الله تعالی راغونډ کا او د تقریر تبی کینی. دا به اخیرنی بیان د شیطانی بس بیا به دیم جهنم لذی ابد الابد د پارا او د تابعداران بم جهنم لذی ابد الابد د پارا. دا بیا اخیرنی تقریری او هغه تقریر الله تعالی ما او تا ته اول نه په سورت ابراهیم کې بیان کړی دی چې ګوره شیطان به بیا داسي هغه تقریر به څنګه کا وی چې کافرانو ته بدایي چې کله الله فیصله وکا جنتیانو جهنميانو په منځ کې څه ورته چې ما خو تاسو سره په دروغو باندې وعده کړې وي، ما خو تاسو ته اسی ویلیو آیا تاسو ما مړی نه نیولي وی، تاسو ما په مړی کې پړی اچولی او چې تاسو ما په سرا شئ،
ما خو صرف دعوت در کړایو دلیل را سره نو هیڅ دلیل مارته نو پیش کړای تاسو به ما نه دلیل غوښته وای کنه په هغه کار باندې آیا ما تاسو ته ویلیو چې ما پسې راشئ ما خو به صرف وسوسه واچوله ما خو به صرف خبره ورته وکړه تاسو به خپل اند ما پسې را روان شوئ ولې راتلی نه به راتلی ولې ما له په مرۍ کې رسۍ اچولې وه ما ځان پسې رښکلي وی ما څه تاسو ته دلیل پیش کړایو نن که خفه یې او مخونه م راچولی کنه فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کړي شیطان بولته دا وګوره ځان بار نخلاصي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخي بس واوري نه تاسو نن د زما مدد کړای شي چې جهنم نه مخلاص کړي نه زس تاسو نن مدد کړای شم چې جهنم نه مخلاص کړم بس تاسو بم ځئ زبم زب ولی منلما ولی ما خبر منلا ولی ما پس راتلی ما آیا وسوسه با ما واچولا الله جل جلاله تا ته په قرآن کی طریقه خودلی وا الله په ذات باندې به د پناه غوښتی کنه د فکولې بدی زړه نه بدی استای او که زړه نه نه وتای نبی علیہ السلام ورته طریقه خولې وکنه چې څنګه وسوسم دستا په زړه کې راشي که د کفر او د شرک ولی نه که د الله په ذات بارکی ولی نه که د رسول الله د ذات په بارکی ولی نه حضور علیہ السلام مبارک فرمای فلا تتکلم اغي باندې خپل زبان مخوځوه بس وی دی دا د ایمان علامه د پیغمبر علیہ السلام تا ته رسول الله مبارک چل خولا یو په زړه کې ما وسوسه واچوله بس وی دی خپل کار وکي خپل زبان کنټرول اوساته مې عمل کې راولا او م په هغې باندې زبان خوځوه په زړه کې د پرته یي چې هر څنګه پرته دی نبی علیہ السلام فرمایي ذالک صریح الایمان دا ښکارا د ایمان علامه ده چې دا انسان مؤمن مسلمان دی وسوسه خو چې نه راځي ویرګه چې وسوسه راځي انسان لا زبان یا کنټرولي دا د ایمان علامه ده چې دا کامل مؤمن دی دا کامل مسلمان دی ځکه چې غل اغي کور لذي چې په کوم کور کې مال او دولتي شیطان اغه زړه لذي چې په کوم زړه کې ایمان دولتي شیطان نه غټ غل شتا ا د ایمان غل دی نو چې ستا زړه بار بار راځي او وسوسه اچي پته لګي چې ستا په زړه کې ایمان دی رسول الله فرمایي الله اکبر دا داغه څه دی مکرو فریب دی التب بیا دا تقریر کا او دلته پس موت تاسیو موت پس را رواني او حدیث ارتوایما دا درې احادیث دي الله دا وکړه چې زه بیان کړم اول نمبر حدیث واوري او دا حدیث چا روایت کړی دی یو صاحب دی هغه ته ویل کېږي ابن ابي دنیا ابن ابي دنیا دا لوی صاحب تیر دی دا هغه یو کتاب دی هغه ته ویل کېږي کتاب الرسائل الرسائل ابن ابي دنیا دا دغه یو کتاب لیکلی باغی کې یو باب دی باب الثانی دی باب مکائد الشیطان د شیطان مکرونه او فریبونه یې پاغي کې بیان کړی دي په دویم باب کې بابو مکائد الشیطان کې رساله ابن ابي دنیا حدیث نمبر دی 61 یو شپیتیم حدیث ته دا کوم چې زار ته بیانو او دا حدیث واوري پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه حدیث مبارک او دا سه حدیث ته دا یاد لري دا کوم ما یو حواله بلم ځان سره لیکل دا هغه مرتضی بیانوم دا سه حدیث ته چې په دغه حدیث باندې ما او تا سوچ فکر وکړو امید ده چې ما او تا د شیطان مکر او فریب نه صحت پورې بچ هغه حدیث دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی چې په بنی اسرائیل کې صحابه دي په بنی اسرائیل کې یو راهب ویل کېږي عبادت گزار تا او دا براغوی د امت ډېر نیکان صالحان خلق بو راهبان بس پرهیزګار کسو گوشا نشینو په یو خیمه کې بناستو 24 غنټې به د الٰه العالمین عبادت کا وچ د په زمانہ کې یو ډیره حسینه او جمیله معصومه و ځوانه جنې و وچ شیطان راغی او نبی علیہ السلام صحابه ته فرمای حدیث کې
د دغه ماشومې د انورې مړی ونیوه دومره زور یې ورله ورکړه چې د دغه ماشومې په مړی کې آواز ختم شو. کله کله شیطان هم په انسان باندې حمله او اٹیک کا دا کله کله موت ناست یو دا په حدیث کې راځي ښه ځان نه نار تیاوه دا کله کله موت ناست دی چې एकदम بدن کې پړک شي دا شیطان لته انسان لور کوي دا خبيث انسان نه کله کله لته ور کوي غصې د وجه نه دا एकदम زما اوستا بدن کې داسې سړی کا وغیرہ پیدا شي دا د شیطان اغلط دی. دا ماشوم چې څنګه پیدا شي کنه او ژاړي حضور علیہ السلام مبارک فرمایي دا شیطان تر دا زیرونه سی او دا سي ترتاو کا هغه د وجه نه ماشوم څنګه چې پیدا شي شیطان یا ټچ کا ا ماشوم ژاړي ودا څه د بدبخت دنیا لراله یا راغلی نه مچ دا خبيث راغی او زما بدن یا ټچ کا دا خو زمونږ غټ دشمن دی دومره دباو ورک چې دا आवाज یې ختم شو. بیا نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې دغه جنې خبرې نشوي کولای د دغه جنې خاندان په زړه کې دغه شیطان وسوسه واچولا چې د دغه معصوم علاج دغه راهب سره دی. اوس ګوره راهب ته په یو طریقه باندې راته وږي ستا د معصوم علاج دغه عابد او زاهد او راهب سره دی دی له بوزي راهب له چکل دا معصوم بوتلا شیطان دا سے مکر او فریب کا نو راهب په زړه کې اور واچول چې دا معصومه ځان سره ایثار کړه ډیره حسینه جمیله وا د دې علاج به الشي چې دا معصومه ماته تاسو پرې دی اول خو مسلسل انکار کو مسلسل انکار دا غینه پس شیطان دی آماده ک راضیه ک دغه خلکو دا معصومه ورته پرې خو دا علاج د پاره څنګه دا ډیر نیک سړایو اغه شیطان دغه راهب له پزړه کې دا خبره نعوذ بالله واچولا چې دا جنې ډیره حسینه او جمیله دا نبی علی السلام صحابه ته فرمایي او ته په دې باندې ور واقعا شو زنا ور سره وکړه هغه معصومه ور سره پاتې کېده دا راهب انسان دومره په ځان باندې کنټرول پاتې نشو. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې دا راهب پاغه معصومه باندې واقعا شو او زنا یې ور سره وکړه. کله چې زنا وکړه هغه زنانه دغه معصومه حمل شو بچا یې په خېټه باندې شو دغه راهب ته شیطان په زړه کې واچول چې دغه حمل لا د معصومه خاندان خبر شو تا به وجنی قتل کوي بدا لہذا دا سکارو کا دا معصومه قتل کړه ورته وایا چې ما سره بیماری کې ډیره وا پاتې نشو او مړ شو بس ما دفن کړه تی قتل کړه راهب راوچت شو دا معصومه یا قتل کړه او د معصومه د قتل نه پس یا هغه دفن کړه. کله چې وارثان رااله دغه معصومه نبی علیہ السلام صحابو ته فرمای شیطان لاړ او دغه معصومه وارثانو په زړه کې دا وسوسه ور واچولا چې لاړ شي لګ د خپل معصومه پوښتنه وکړي هغه غالبا راهب سره نشتا. کله چې دا وارثان رااله تاسو یې ترو کې زمونږه معصومه دا راهب ورته چې هغه بیمار شو او بیا وفات شو لیټه مو هغه ما دفن کړه پلانکی ځای کې راشه دا قبر دی دغه کسان ورته وی چې دا سې نشي کېدای دا غلطه خبره ده دی راټینګه ورته وی چې یاره ته رښتیا وایا یا د ستا قتل په مونږ باندې لازم دی مونږ به د ستا قتل کوو. دلته راهب حیران او سرګردان دی. شیطان بیا ولراغی شیطان ورته یی چې دا ټوله کیسه ما جوړه کړې و جنې مړی ما د باوکړه आवाज یې ختم شو هغه په زړه کې ما ور واچولا چې علاج یې دی کول شتاله مې راوستا ستا په زړه کې ما واچولا چې بدغه جنې باندې ور واقعیا شو او واقعیا مې کړې بیا مې ور باندې قتل کړه بیا لاړم او وی وارثانو په زړه کې مې دا وسوسه واچولا چې لاړ شي د خپل معصوم خبر واخلې نن تګيري بس ته چرته تلای نشي صرف زړه خلاصول شمرتي راهب ورته چې ما خلاص کړه دا خو ډېر غټ مصیبت کې زراله هغه ورته چې خلاصوم نه خو په دې شرط باندې چې ما ته 2 سجدي ولګور اگر راهب راولګي د انسان چې تنگ شي کنه هر څم کوي بیا 2 سجدي ورته ولګولې او چې کله 2 سجدي ورته ولګولې نبی له صلوات و سلام مبارک صحابه ته فرمایي چې شیطان ورته وی چې باس د زما کار تمام شو نور د زستانه بیزاره مورته
زلاړم درنه. او قرآن کریم مبارک دا آیات یې وی چې وقال للانسان اکفر، وی چې کله چې دی انسان ته وی شیطان چې کفر وکړه، فلما کفر، کله چې انسان کفر وکړه نو دی ورته چې انی اخاف الله، قال انی بریء منک، ورته زستانه بیزار یم، انی اخاف الله، شیطان ورته زه خو الله نه ډیر یریږم، کتا سره ز پاتې شم الله تعالی به په ما باندې قهر او غضب نازل کا. انی اخافو، زه خدای پاک نه ډیر یریږم، ډیر زیات، ځکه چې اخو رب العالمین دی، پاورفل دی. وی چې کله چې کار در باندې تمام کا مکر او فریب کې راولي، عمدغه شیطان نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا لاړ شي او خپل ځان در نخلاص کا. نو اول نه چې تاسو ورته پوهی چې دا کوم وسوسه او خبر راځي، صاحبانو دي ته تاسو څه وسئ، دي ته تاسو ویښ وسئ. په ذهن کې مې یو واقعه راياده شوه، قصه ورته ووایا، دام کله کله په تقریر کې ښیي. وی چې شیطان ناستو او رسۍ یې جوړولې پړي، علماو لیکلي دي دا کوم چې د وعظ او د نصیحت کتابونه دي په هغې کې، په دغې رسیو کې او په دغې پړو کې څه غټې غټې رسۍ وي، څه درمیانه وي، څه نری وي، څه څنګه وي. وی چې یو عالم دین انسان په دغه لاره باندې تیرېداو، دا شیطان او دا کس یې ولیده چې څه غټې غټې رسۍ جوړوي او څه درمیانه او څه کمزوري. وی چې دغه عالم دین ورته ووي چې دا څه کوي، دا څه شی کوي، څوک یې؟ وی چې دی ورته یي چې زه شیطان یم او دا رسۍ جوړوم، څه مضبوطی او څه درمیانه او څه نری او مختلفې. وی چې ما ورته وی چې په دې باندې څه کوي؟ وی چې په دې رسیو کې زه مخلوق خدا راګیروم، بیا وروایا چوم خپل مکر او فریب. واورئ دا خبره زه علماو تم خصوصي کوم چې ګوره دې شی نه ځان ډیر ساتئ، دا د علماو په زړو کې ډیر راځي. وی چې دغه عالم دین ورته وخندل، وی چې ورته یي چې زما دپاره په دې کې کومه رسۍ ده، ما ته د کومه رسۍ تیاره کړې ده، غټه ده او که دا درمیانه ده او که دا نری ده. وی چې دا صاحب فرمایي، وی شیطان راته وخندل، وی چې ما ته وی چې ستا رسۍ په دې کې نشته. چې ما ورته وی چې ولې ما به نه رایسارې؟ وی چې ما ته وی چې ستا رسۍ ته سره ضرورت شته نه، رسۍ ته ستا ضرورت نشته. مونږ تاسو ټولای د علماو ټولای مونږ په یو بل شي باندې راګیرو، رسۍ ته هم ضرورت نه راځي. ستاسو په زړو کې مونږ د علم تکبر اچو، بس چې ووایي که نه چې زه غټ ملا یم، بس تاسو ګیر شوئ. بس ستاسو په زړو کې مونږ علم تکبر اچو چې تاسو ځان ته لوی معالم ووایي، بل درته سپک ښکاره شي، بل درته کم. دغو رسو ته ضرورت نشته، تاسو خو ډېر زر مونږ خویوو بس په همدغه یو ټکي باندې. خدا را دغو شیو نه ځان وساتئ، ټول عمر دا عقیده وساتئ چې په دنیا کې زه ټولو نه اخیرنی بنده یم، دا زموږ ایمان دی. وی چې بیا زه ډېر پریشان شوم چې دا خو ډېره خطرناکه خبره ده زموږ لپاره. وی چې بیا ما تر تپوس وکړو چې دا غټه او مضبوطه رسۍ ته چا دپاره جوړې، دا وړې وړې خو ځه. وی چې ما ته وی چې دا غټه او مضبوطه رسۍ دا زه هغې انسان دپاره جوړوم د نبی علیه السلام په امت کې چې چا اخلاق ښایسته یي. دا چا چې اخلاق ښایسته یي که نه، دا ډېر په مشکله باندې زموږ په گرفت کې راځي. ګوره څومره ښایسته شی دی اخلاق، دا ډېر په مشکله باندې زموږ په گرفت کې راځي. دا غټه رسۍ ما هغې انسان دپاره تیاره کړې ده چې کوم انسان اخلاق ښایسته یي. وی چې ما په زړه کې دا ووي چې نن نه پس به زه په خپلو اخلاقو باندې کوشش کړم چې په انسانیت کې ټولو نه ښایسته اخلاقو والا زه جوړ شم. ځکه زما را څملول به هم بیا ډېر زیات ګراني. وی چې بیا ما ته دا حدیث را یاد شو، دا عالم یې چې نبی علیه السلام رښتیا فرمایلي چې په ورځ د قیامت باندې زما د امت په اعمالو کې چې ټولو نه دروند عمل په تله د میزان کې حسابیږي، هغه دوه اعمال دي، یو ښه اخلاق او یو حیا. نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت په اعمالو کې ټولو نه دروند اعمال دغه دوه دي چې ډېر وزن به یې. نو دغه رسۍ دا زما او تا دپاره جوړوي، چا دپاره مضبوطي او چا دپاره څنګه او چا دپاره څنګه. او صاحبانو
دا حدیث ارتیام آخرانه حدیث دا واورئ ان شاء الله بیا خپل خبره ختمومه ډیر خسته حدیث دی او دا حدیث روایت ته سیدنا صبره ابن ابو فاقه رضی الله عنه صبره دا یو صحابي دی د پیغمبر علی السلام هغه مبارک څه فرمایي ګورئ وی چې شیطان زما په امت کې او د الله په بندگانو کې شیطان انسان ته د اسلام په لیار کې ناستی شیطان انسان ته د هجرت په لیار کې ناستی شیطان انسان ته د جهاد په لیار کې ناستی څنګه ورته ناستی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې داسې ورته ناستی چې کله انسان اسلام راوړي او اراده یا کافر او اسلام ته پیدا شي وی چې د ورته پاغلیار کې ناستی او څو ورته چې ته ولې د خپل آبا او اجداد دین نه وړي ته اسلام راوړي ته خو بخپل آبا او اجداد دین پرې دی هغه خو بتانا پاتې شي آبا او اجدادونه په دنیا کې هم جدا شي او په آخرت کې هم جدا شي دغه وسوسه په زړه کې ورچي یا څوک کامیاب شي او یا انسان بیرته واپس شي خو پریری نه د اسلام په لیار کې دا شیطان تا تناسته او بیا فرمایي چې انسان صحابو چې کله هجرت کا په یو ځای کې ژوند سخت شي زندگی سخت شي او هجرت کا وی چې هجرت په لیار کې مرتزقه چې هجرت هم ډیر ثواب دی چې د خپل ایمان او د عقیدې د حفاظت لپاره وکړي وی دا شیطان ورته د هجرت په لیار کې ناشتي او څارته چې وطن ار نه پاتې شو کور ار نه پاتې شو او سرمایا او جایدادونه ار نه پاتې شو ته ډیر کمکل انسان چې خپل وطن پرې دی خپل کور پرې دی خپل جایداد پرې دی خپل سرمایا پرې دی نبی علیہ السلام فرمایي څوک کامیاب شي دای ټکراو کا هجرت وکا او څوک ناکام شي د په خبرو کې راشي بیا فرمایي وی چې کله چې انسان جهاد لذي یا اسلام د پاره څه مصروفیت کا وی چې د ورته پلار کې ناشتي څورته جهاد لذي بچی بار نه پاتې شي خزه بار نه پاتې شي عدت بتیر کا ستا خزه بل انسان سره نکاح وکا تا ته دا خخکاری ستا بچی با سروهلی بروهلی ګرځي یتیمان بی د خوراک بی څوک نه او تزي جهاد لپاره دغه وسوسه جهاد پلار کې هم درته ناشتي او زبرته یو خبر او کوم قسم دې د جمعات پلار کې هم درته شیطان ناشتي موتانه را پریدي دلته خو مونږ نه کیږي دلته مونږ لګ لیټ کیږي چرته زی بجلیګر مولا خبره چرته زی چې مونږ لیټ کیږي دغه شیون خپل ځان دا وساته په یو ځای کې تاسو شیطان نه بچ نه او بیا حدیث اخیرنه هي سواوري دا ډیره خوندوره خبره ده نبی علی السلام مبارکي قسم خوري چې کوم یو انسان په دغه دریو شیو کې کامیاب شو شیطان په مکر فریب کې دوکه کې را نه گئی اسلامیم را وړ هجرت یم وکا جهاد لم لاړ او داسې هر کله چې شیطان په فریب او مکر کې راغی او تربت شو او دای کامیاب شو او شیطان یې ټکراو ک نبی علیہ السلام قسم خوري دغه انسان د پاره په الله باندې واجب او لازم دي چې په ورځ د قیامت باندې به جنت ته داخلي په الله واجب دي په الله لازم دي چې دا انسان به په ورځ د قیامت باندې خامخ جنت ته داخلي نو چې زما استاد شیطان په مکر کې کامیابګو کنه نو خدای پاک ځان باندې دا لازم کړي چې دا انسان به جنت ته داخله ومه نو زیر تنن زمانه غټ مکر خایمه د سبئی منځ والا غټ مکر یاره سبئی منځ کې خپکه گئی ما اوس هم دا ډېر کسان زما خبره اور یا بناستي چې سحر منځ بار نه قضا شوی او دا بستر را تر ګرم کا بار ماحول را ته یخ کا او دا ګوره اول مکر او فریب د ورځې دی چې په دې کې باندې شیطان کامیاب شو غونډ او ورځ باندې شیطان بیا غالیبي او چې په دې ځای کې د شکست ولور کا غونډ او ورځ به ته په شیطان باندې غالیبي بیا ان شاء الله تعالی ګوره دا سبا سبئی چې ما دا خبره ارته بستر کې یادي
چې دا چې اوس ماته شیطان دا خبره را سختي بستر را تر ګرمي بهر ماحول را ته سختي دا هغه مکر او فریب دی چې ما سره شیطان شروع کا قسم دی چې انسان روچت شي او د سوکا او منځ وکا دا ستر او تازي دا سه خيستي دا غونډ او رضی مزیدار غوندي انسان اسه خوشاله چې سحر منځ کړي او بیا خصوصا په جمع باندې کړي دا قیس ابن حجاج یو کس ته امام غزالی په مکاشفۃ القلوب کې لیکلي دي چې دته یو ځل شیطان وي شیطان ورته وي هغه زمانه شیطانان به دومره مجبور شو چې د خلکو ته به اوازونه راکول اولیاء ته چې بس دی ستړي کړو مونږ هم ستړي کړو قیس ابن حجاجی رحمه الله وی چې شیطان راته आवाज راو کوي یو ځل وی چې ماته یې چې قیس ابن حجاج صاحبہ تا ته پته ده چې زه اول پتا کې داخل شوم ارننه وتما زه د اوخ په شان ته وم اوخ دومره غټوم وسرته پته ده داسې رکړم داسې رقم زورې کړی م چې وس د مارغه په شان ته مړو کوي مارغه په شان ته کړی ما چې قیس ابن حجاج ورته چې کوشش وکړم چې نور دم ختم کړم مخکې لګیایم ما خدا را ته وایا چې صحیح را ته وایا دا ډېر پس شي باندې خپکیږي چې دا اوخ قدرې وی او مارغه مار نه جوړ کړی دی رښتیا را ته وایا دا پس شي باندې نه جوړ دی ورته چې قسم دی رښتیا بار ته وایم خدا واده بر سره کړی چې دا کار به پرې وی چې ما وی شیطان سره چا وادي پوره کړی دی د خپل باندې دروغجن دی چې ما ورته چې وایا چې را ته وی چې ذکر د الله باندې ز ډېر خپکیږم را ته وی ته دومره ذکر کوي کنه د الله تعالی چې اوخ نه ما بدن په مثل د مارغه باندې جوړ شو دغه سي لګیای او لګیای د یې چې مور سره واده وکړه کبل نیکی را نه پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي خو ذکر الله برانه نن بعد نه پاتې کیږي او تاسو ته وایم چې دغه اولیاء دربارو لاړ شي او تاسو سره بیعت وکړي تاسو ته اول شی وخی دغه ذکر درته خای ک سلسله قادریه دا او ک نقشبندیه دا او ک چشتیه دا او ک سحروردیه دا بل شی نشته چې بیعتم او ک دغه صاحب په لاس کې تسبیح درکا دوی ته پته دا چې ذکر هغه پاورفل سیز دی چې انسان سره شیطان د اوخ په مثل باندې دغه ذکر دغه شیطان انسان مکمل ختم کا او دغه انسان نه چې خدای پاک حفاظت ور کوي د شیطان د مکر او د فریب نه حفاظت ور کوي دا په بل شي نور کوي دا په دغه ذکر الله باندې ولور او اول سبق زمونږ هم دغه چې لا اله الا الله لا اله الا الله دغه سبق دا به تاسو اوس راټینګوي کنه به راټینګوي دا به راټینګوي او مشرانو سره اولیاء سره به بیعتونه کړي چې دغه لاس کې لاس ور کړي او دغه دربارونه او د خنقاګان او د اولیاء علما د دوی صحبتونه داسې شیطان پتا سو باندې بیا اٹیک نشي کړای نو دی وجنه صاحبانو لګ چې کله کار کړی او داسې ګناه مونږ په ذهن کې راشي بس تاسو سوچ وکړئ چې مکر او فریب شروع شوغه مکر او فریب لګ ځان ورته یې ساتي یو نیک عمل کوي ارمان پاتې کوي مې پرې رهيغه ان شاء الله ثواب به مرته ملاويږي هر څه ورته ملاويږي او ګوره دا ډېر خبيث شی دی په اخر کې چې موت انا ساوزي کنه الله دا موږ د شیطان د غلبې نه وساتي دا نبی عليه السلام حدیث دی چې هر انسان ته یو ځلدایي چې نصرانی مرشه عیسائی مرشه دا حق دین دی چې هغه کې انسان بد شي بیا ورته چې يهودي مرشه دا حق دین دی چې هغه نم انسان بد شي چې خدای پاک بیا په اسلام کې وفات کړي مونږ اخر کې موږ نه پریدا سي دشمنم دی او ور دلته موږ دا هر خبره منو او په ګناهونو کې ځان مبتلا کړی دی لکه دشمنی ور سره وکړي او دشمنی دا چې د الله تعالی اطاعت او عبادت او ذکر شروع کړي الہ العالمین موږ په زړه کې شیطان سره نورم بغض نفرت عناد پیدا کا الله تعالی د موږ د شیطان د مکر او د فریب او د غلبې نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.